السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما ګرانو قدرمنو ملګرو دوستانو یو پیره بیا تاج اکبر ستاسو په خدمت کې حاضر دی. دا ټایم کې خارګیر بټخیله کې موجود یم او دا سید محمد اینڈ ریاض مچھلی فروش دا یو هوټل دی او زموږ یو ډېر خوږ او قدردان ملګری چې زه د هغه ډېر زیات مشکور یم. زه وله سلام له راغلی یم، زه ولا بس حاضرې له راغلی یم او زه د هغه شکریا له راغلی یم. هغه داسې شخصیت دی چې الله جل جلاله په هغه باندې ډېر مخکې نه رحم کړی او کړی دی پې چې د موسیقۍ د فیلډ نه شعر و شاعري او ورسره رباب ټنګ ټکور د مجلسونو نه الله جل جلاله ډېر مخکې نه راوښکی دی. بچي یې په مدرسو کې کینولی دي، بچي حافظ قرآن شو، بل بچي حفظ کوي، په خپل الحمدلله د دین محنت کوي. او فضل امین صاحب ماشاءالله، دا فضل امین صاحب زه چې کله څلورو میاشتو د تلمه نو د دې حضراتو او ګشتونو ملاقاتونو ما پسې او سردریاب سره تعلق ساتي. سردریاب کې ډېر اوچت پروګرام ماله دعوت کړو چې دا تاج اکبر څلورو میاشتو د روان دي ګلوکاري او ګانه بجانې پرېښوه. د دې ملګرو هغه مینه وه، محبت او هغه اکرام و د دې حضراتو. چونکې د موسیقۍ سره تعلق ساتلو یو فنکار او آرټیسټ او هنرمند و، نو د فنکارانو ګلوکارانو اداکارانو باره کې فکرمند او غمجن ما پسې به راتلل چې دا تاج اکبر دا ګانې بجانې پرېږدي او د الله په لاره کې وځي. د دې حضراتو زه ډېر زیات مشکور یم. فضل امین صاحب د سردریاب سره تعلق ساتي، خو دې اداره کې نن راغلی دی او دوی ولې د منیجر پوسټ ورکړی دی. مٹا دو اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانا خاک میں مل کر گل و گلزار بنتا ہے. ځان که خوري لکه نخل چې ګلزار شي. هغه د خپلې مرضۍ هغه ژوند دې پرېښودو. نن الحمدلله د سردریاب نه د مولانا صاحب راوستی دی. مولانا صاحب دی الله پاک ډېر جزای خیر ورکړي. ماشاءالله دلې د منیجر پوسټ ورکړی دی چې څومره هوټلې دي د ټولو هوټلو چارج یې فضل امین صاحب له ورکړی دی او خدمات کوي او به دلته کې لکه د خان په شانتې ناست دی. دی یې ډېر خدمت کوي. دا هوټل دی، دا میان دی، دا ګوره د دې میانو کاروبار دی او څومره هوټلو کې چې د میانو سپلایي ده د هغې کیش راغونډول دی. دا فضل امین صاحب چونکې د ګناه د ژوند انسان توبه کوي، دا ټول خلک به اعتماد کوي. الله پاک د خلکو په زړونو کې د محبت واچي چې بھئی د ګناه ژوند پرېښی دی، د خپلې مرضۍ ژوند پرېښی دی، د حرامو نه توبه کوه. دی به انشاءالله دا چا یو روپۍ هم نه ضایع کوي. نو نن الحمدلله خلکو په اعتماد کړی دی. نن راغلی دی په دې علاقه کې په دې هوټل کې الله پاک د اداره کامیابه کړي او دې اداره کې دا څومره ماشومان دي، دا هلکان دي کار کوي. الله جل جلاله دې 15 وخته منتظره جوړ کړي. دې ملګرو سره لګیا دی، د دعوت خبره کوي. مولانا صاحب هم کوي او امید کوم دا فضل امین صاحب دلته کې راغلو. امیر صاحب د دې امیر صاحب په موجودګۍ باندې به انشاءالله دا هلکان دی به الله پاک خود دایان جوړ کړي. دایانه صفتونه به الله پاک دې له ورکړي انشاءالله. 15 وخته لمونځ خشوع خضوع سره او دا اداره د ماشاءالله دلته به نیکان او صالحان راځي. مولانا صاحب زه شکریا ادا کوم چې دا فضل امین صاحب د موسیقۍ د فیلډ نه راوتی او داسې خلکو له لاس ورکول هم یو عبادت دی. داسې خلکو له لاس ورکو چې په هغې باندې زمونږ خو دلته نوم نه کېږي، ولې د الله په دربار کې د ډېر لوی مقام میلاویږي. قبر مو په ښایسته کېږي، آخرت مو ښایسته کېږي. پرېوتو له لاس ورکول. نو د مولانا صاحب فضل امین صاحب له نن چې کوم لاس ورکړی دی، فضل امین صاحب انشاءالله د حلال روزۍ محنت کوي، ایماندارۍ سره به محنت کوي انشاءالله. الله پاک به د اداره مخ په درکې بوځي. فضل امین صاحب زه ډېر زیات شکریا ادا کوم چې دا د فضل امین صاحب هغه ګشتونو ملاقاتونو هغه اکرام و. بعضې خلک وایي موږ پسې تبلیغیان ولې راځي او ما به هم وایي هغه ټایم به خفه کېدم. خو نن الحمدلله چې په دې سپینه ږیره باندې د نبي علیه السلام وارث جوړېږم، الله جل جلاله د سکون او د عزت زندګي را کړې ده. دا د دین برکت دی، دا د قرآن برکت دی، دا د حدیث برکت دی، دا د مدرسې برکت دی او دا د نبي علیه السلام د مدح او د نعتخوانۍ برکت دی. فضل امین صاحب دی الله پاک خوشحاله ساتي. یو ګلوکار سندرغاړي د دعاګانې کولې، ګشتونه ملاقاتونه ورسره کول. نن الحمدلله د نبي علیه السلام وارث ګلوکار تاج اکبر نه مولانا تاج اکبر یادېږي. بعضې ملګري وایي دا خبرې دي ولې یادوي ولې به نه یادوم؟ دا د تبلیغ والا محنت دی که نه؟ او تبلیغ څه دی؟ د قرآن محنت دی. ومن احسن قولا ممن دعا الى الله. دا غنه بهتره څوک دي چې خلک الله طرف ته رابلي. دا د دې حضراتو کوششونه دي، د دې تبلیغانو محنت دی چې الحمدلله زموږ غوندې پرېوتي خلک الله جل جلاله د عزت خاوندان کو، د عزت خاوندان چې شو دا د قرآن او د حدیث او د دعوت او د تبلیغ د محنت برکت ده. فضل امین صاحب زه ستاسو ډېر زیات مشکور یم. دا نن چې زه کوم مقام الله جل جلاله را کړی، ډېر د عزت مقام را کړی دی. دا ستاسو ګشتونه، ستاسو هغه ملاقاتونه الله دې ډېر لویه ورځ درکړي. د مولانا صاحب شکریا ادا کوم. فضل امین صاحب تم د عوامو له یو خبره یو پیغام ورکړه. الحمدلله
پیغام دا دی چې څونه ملګري دي د خپل دین د بدلېدو نیت وکړي. څنګه تاج اکبر صاحب د خپل دین د بدلېدو نیت وکړو، الله جل جلاله د سنګر او د فنکار د چې کوم دین عالم جوړ کړو، قرآن حدیث ته کېنو. زما ټولو خلکو ته دا میسیج دی، دا پیغام دی چې د الله جل جلاله په حضور کې توبه وباسو، خپل رب سره چې کوم دین تعلق جوړ کړو او بیا د تاج اکبر غوندې زندګي اختیار کړو. جزاک الله خیر. دا هوټل دی، دا لکان دي، دا په دې اداره کې کار کوي. ماشاءالله دا وګوره، دا دومره ښکلې اداره خارګیر بټخې لګي. نو زه هغه مینوالو ته درخواست کوم چې حلال رزق خورئ او داسې رزق خورئ چې وایي چې هغه په ذکر او تلاوت او عبادت سره تیارېږي. نو راشي خارګیر ته راشي، د مولانا صاحب د میان هوټل دی او په ذکر او فکر سره خوراکونه تیارېږي د خپل میان. او ان شاء الله زه د الله نه سوال کوم چې دې ادارې ته نیکان او صالحان راځي چې د نیکانو صالحانو آمد و رفت وي او د نیکانو صالحانو د لاسو نه پخ کړی خوراک خوري. الله جل جلاله موږ ته د دین په کارونو کې توفیق راکړي چې ډېر زیات کار وکړو. الله دې موږ د دین په کارونو کې استقامت نصیب کړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.